یو مشر فراتک باندې په هغه ته ولاړېدل او په لاس باندې مچول په شریعت مقدسه کې څه حکم لري؟ د دې مسلې جواب دا دی چې دلته دوه صورت دي. یو صورت دا دی کچېرې د هغه انسان دا خواهش وي چې دا خلک دي و ما ته ولاړ سي او ما دي په لاس باندې مچ کړي، دا علامه د متکبر انسان ده. په شریعت مقدسه کې د داسې کس دپاره ولاړېدل ناروا دي. د الله رسول فرمایي چې د کم سړي دا خواهش وي چې د ده په راتګ باندې دي و ده ته خلک ولاړ سي او دی دې په لاس باندې مچ کړي، هغه دې خپله ټکانه په جهنم کې جوړه کړي. او دوهم صورت دا دی کچېرې دا خلکه د ده د تعظیم دپاره ولاړېږي، د ده دا خواهش نه وي بلکې د خلکو ورسره مینه محبت وي، په داسې صورت کې و دې کس ته ولاړېدل په شریعت مقدسه کې روا دي. په حدیث مبارکو کې راځي چې حضرت فاطمه رضی الله عنها فرمایي چې کله به زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کره ورغلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ما ته ولاړ سو او هغه خپل ځای به رایله کو، له ما سره به یې پوښتنه کوله او په لاس باندې به یې مچ کړم. او کله چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ کره رالی، زه به هم د ده دپاره ولاړه سوم او د ده لاسونه به مې مچ کو، هغه خپل ځای به مې و ده ته پرېښود. نو کچېرې د تعظیم په خاطر باندې وي، د مینې محبت په خاطر باندې وي، د هغه سړي خپل خواهش نه وي چې دا خلک دي و ما ته ولاړ سي، په داسې صورت کې و هغه ته ولاړېدل او هغه په لاس باندې مچول دا په شریعت مقدسه کې روا دی، بلکې دا مستحبه طریقه ده.